الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد صنع الإفاق والبقال الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي جل جلاله ذات هر واقعہ ہر مجلس ہر حکم دلیاری چکم حل یا کم مشکلات ولیار رسول او مقبول دا طول اللہ جل جلاله په پاک پیدا کړی دا یوم میاس دا یوم بخور ربیع الاول میاس ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت وجلل چې څنګه حالو څنګه پیدا شو څه چمنه وسو څه معجزې دا وهاو ټول بیان نن د ځل خطبه مخوره ربيع الثاني نن به دا میاشتې د مجلس حل ووایو دا حل به اخر شي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتګ دنیا چې څنګه انداز کې وشول کم کارونه وشول آیا دا کارونه اخر حل به انسان په خپل ځان کې څنګه راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته په ځان کې څنګه راځي یو انسان کافر چې خدای رسول نه مني هغه چې اسلام ته راځي نو عالمان ورته وایي ورشه غسل وکړه صفا کپڑے واغوندا راس وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده بعض دا کافر مسلمان چې په امام مشرف د پیغمبر علی السلام په امتیان کې شامل دي و چې کوم انسان سیدا وای چې زموږ ذاته مسلمان دا انسان د څنګه انداز کم کارونه وکړي کم لیارو پزان کی راولی بیا دا انسان مرزاده مسلمان دی رست المحشر کو دا انسان مسلمان پا ایمان با مشرف دی زیادی کی شکر ہو کے بد کل دا سزا و جزا بارتا ہو کو مصحب چی پیغمبر علیہ السلام چی سکم دنیا تر اتک وکر هاگا واقعا چی مور بیان علماتی دویرو چی پرشتو یو اسمان چې سکم د مسلمان سړی د مسلمان ښځې زوی پیدا شي شنه پیدا شي چاہے لور وي چاہے زوی چاہے شنه وي چاہے الګ وي چاہے ښځه وي تر ټولو نه مخه اول به دا کار وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول د دغه انسان به سر او وخریز پر سر کوم نشتان کنر دې کشر دا وشتان ورخه دا مور په نس کې په مردار نطفه باندې وشتان غټسي دي دا وشتان مردار زر تر زر به دا وشتان صفایي وکړي
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صفای لپاره اسمانونو ته وختل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفای په اسمانونو دا حکم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې بیا انسان د اکشنه را اوسنه الله تعالی په کې دوی دی الله دی وشتانه وخره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دا اکشنه په یو تار کې کښنه وي په یو غټ ټوکري کې کښنه وي په یو غټ شي کې کښنه وي بیا د وشتانه وخره شروع د خیر د وشتان په غور ځای نه دا بجمکه دا بجمکه بیا د سلی چې څومره وزن څومره وزن وشتان دی وشتان څومره وزن دی 1 ګرام 2 ګرام 3 ګرام بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دوه وشتانو چې مثال 1 ګرام لا د سي زرګر ته وای 3 زر ته هغه وته چې په دومره توله ګرام په څورای په دومره باندې ګرام راځي ته به سپین زر واخه خیرات کې صدقه دی کله سپین زر نه اصل دا هغه قیمت هغه وشتانو د وزن چې څومره وزن کې وشتانو هغه قیمت وزن خیرات او بیا په خپل بچانو باندې په خپل کور کې یا په خپل محله کې دا صدقه وکړي د خیرات وکړي دا اول سر سایه د انسان چې ستم الله تعالی د دې توسه راوځي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث زموږ خلک نه تاګه وخت اول وشتان اخري بیا شروع اخري وي غد په نالي کې وغد د تلیلا فدي شبه نه دي خبر به اسلام دي خبر دوه خبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د شنی د صفای د مسلمان سره د صفای اوله مرحله ده چې په اسلام کې داخلي شي انسان چې په اسلام کې داخلي شي اول کار وکړي سر اول صفای د صد وشتانو بیا چې مور بیا غسل وکړي بدن صفا کې کفې نه خیر واغلي صفا جامو وغاړي یا هغه په یو کپڑا کې وکړي دوم کار بداخلي په دوه ورځې یا په درې ورځې زیات تر دروش کو بنا اړه خدا نه خصدا چنای مرس خدا نه خصدا چنای له تازه خزوندای ورس په خوا به کډی کې دی په خوا به لوی محلونه لګېدل پاک به انسانان چیان اړه په خوا به چنای په پیدا سي بیا په بازار په شهر کې بیا په شهر شي شو دی به نور کولی دا مېړه بیا به دا ځوان سره کلی به شي راته هغه کې په لاس کې بیا د یو د درې کاله بعد ورته او کال خبر علی السلام او کال بل ورته درې کال په کلی په صحرا کې د در ورشي بیا درې شي کې دنه ته وځو انسان ته یاري نه یا شته اسلامي نوم باندې شي دا دوه مرحله دوه درجه د انسان په اسلام کې داخله دلو دا د تیر میاشتې د سیرت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حیات وجود دا نن به هغه شدایت مې وایي چې تعذيب نو دوه خبره ده تدروس کو بننا کډیوال غاړ دې نه پنځيږي ها کله زمر سره یې زمر څخه تاسو نو باندې غاړ دې ورځ په محشر به د انسان خپل موصلات څنګه مان ته په کوم نه پیژنې راځنه شنو باندې کړي دا شنو چې په هغه کې د خدای او د رسول صفاتونه پکې یا محمد یا الله یا په پای کې یا په شروع کې له خاطر کوم پکې ابو هريره رضی الله تعالی چې څنګه په اسلام او شرف کې د دنیا عبد الشمس یعنی بنده د مر پیدا کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول ورته چې په اسلام کې له داخلو دغه مخته اول رکن به تدا کې نوم اسلامي نوم پردان چې عبد الرحمن نوم باندې شي انځنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انځنه مشهور نوم محمد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصلي
مشهور نوم محمد دی چې په کتابو کې راځي او د محمد په نامه باندې ډېرو علماو اتفاق دی د ډېرو صحابه کرامو اتفاق خبره ده په خپل وایي ایمانم پنځه نومونه محمد احمد ثاقب عاقب ماحي هذا هم بدأت تنزلون اسلام النمر مالك شيء ده على قرار الاسلام مرحله كده داخله ده يتبون درين ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم د پیدایش څخه مخکې پیدا فرشته راغلي ولې د دوه نکته وویل د دوه موت وویل چې ستاسو رسول الله کېږي نوم محمد د مور څخه څخه پیدا شو په هیڅ کې نه ویل پیغمبر علیه السلام مور ته ویل چې خبردار دا بدرېش کې کو ګوري او چاته نور سره کوي د نوم محمد کې څه نوم باندې شي نو بدرېش کو دا ګول مرحله ده د مسلمان سره چې خپل ځای په اسلام کې راځي خپل ځای په اسلام کې راځي موږ خو د خدای احکامات چپرتي په اولادو کې چپرتي کی پریشانی ده اخر زمانه اولاد ضعف دا اخر زمانه لفظ نه دا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې لیکلي وایي چې په کوم حالات کې ژوندین دا زمانه اخر زمانه امام ابو حنیفه رحمه الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دوی اثبات د دنیا ته راغلی دوی اثبات نن حالي 1400 کال 1400 سره زمانه خلاص ټیم واکله ثبت زموږ اولادو داسې ترتیب بنیاد خراب راځي خراب راځي بحث بیا انسان پریشان یا سود یا بدعت کفر شرک یا داسې کار کوي چې پلان ضرور باندې زیریږي بس د مور پلان فرمانه د اولادو د قربانو د دوستانو فرمانه دا ګوت اصل د مسؤول ته ویل کېږي مسؤول ویل کېږي مسؤل چاہے مور پلان چاہے اکاو مسرور چاہے خپل ځان قربان کې مثلا دا دوه مرحله درهم مرحله ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درې پر اشاره چې دا په تفصیل واقعیت ما بیان پاره کې درېو پر اشاره چې ولا هغه سره سپینه کپڑا ولا رشمی کپڑا رشم ډیره قیمتي کپڑا نه سبب پیدا کیږي نه هذا رشمی کپڑا لا اسمانونو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو دریش کې پوری ګامه باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ختنه یا ختنه معنا سنت زموږ خلک په دې باندې یو قسم لیونیان دي اولادونه ته تو کولو لس کولو په ورسې هغه بعض سنت کوي اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راغلی خط سنت کوي د څه فرشتو وایي و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث وایي وما تاسو حکم چې کوي په څه کوم سنت واس وایي خبردار تر لش کو چې دنه سنت وکاس دښنی دا ختنه زر جوړیږي سنت زر جوړیږي هم څنګه دې خرابېږي هم نه او دښنی ختنه به سمې پیدامنه به توانه بنه عربو کې شي هم سنت کېږي القرآن هم سنت کېږي دا څه دي نه عجبه خبره نه عربيان وس هم خپل انجیل سنت کوي القرآن هم سنت کوي وس موږ خلک په مشکل قسم حیا ډېر الحمدلله تا کار موږ نه کوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صدق القرآن او سنت ویلي نو خبر دا انسان چې زوی تر اوتو کلو پر رسېږي هغه کې سنت کوي آیا دا زوی دې مړ شي بغیر له سنت دې مړ شي دا زوی دا کم چمبه وسولې چې هغه ته نقصان دې ورسېږي دا ټول غاړي ورسته محشر به د دې شي حساب لا خپل پلان لا خپل نیکه لا خپل مشرور د مصر لا کار به کېږي دا بنیاد د پیغمبر علیه السلام پر رسالت کی بنیاد څه ہوتے نه د بنیاد خبره کوي پیغمبر علیه السلام څنګه راځي څه کوي منوصل هغه شاو موږ په ځان کار کوو زموږ اولادونه به دا څه اولادونه د پلان پر مخ بستر نه کوي حیا ادب پکشي چې موږ بنیاد سم شي موږ بنیاد سم شي دا ختمه دریم مرحله د اسلام سنت څلورمه مرحله
امام برا غواړي یو عالم برا غواړي چې څومره غټ عالم دا برا غواړي چې عالم ته به وایي چې په دل هلک په غوږ اذان وکړه د سهار اذان که چیرې عالم وو یا څه مصروف ولې کار دی جایز دی خپل پلان چې اذان یې سم دی په تلفظ کې هر حرف سم جلا جلا ادا کولی بهتره خبره دا ده ښه خبره دا ده چې په غټ عالم باندې وکړي چې په ښه غوږ کې د سهار اذان وکړي الصلاة خير من النوم دغه لفظ هم پکې ووایي چې غوږ کې اقامت وکړي دا د جن د مقصد د امام د شاله خاص صلاه ولا اقامت کوي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه دا الفاظ پکې وایي تدرم دا څلور مرحله د اسلام په مشکې دا رقم بدل کړي یو پاتې کله بل پاتې کله بل پاتې کله بل پاتې کله بل پاتې بیا اولادونه خراب بیا اولادونه کې مرزونه دا عام حکمت دی د سنت په هر کار کې د پیغمبر علیه السلام چې څومره شنه سنت دی په هر سنت کې جلا جلا و امت ته یو قسم هدایت دی یو قسم د خیر لاره پرته د پیغمبر علیه السلام سنتونه دا د ژوند اصل ژوند ترتیب لاره ده بیا د دې اذان کولو بعد پنځم شی 3 کلو پورې به پلار او کور علا مور دا به داسې په خپل باندې ژوند سرتېروي چې دا د زوی په زوی چې څه ټیم ورته ناست د اولاد چې د دې څه خلاص د اولاد اوس ماته توجه ده چې دغه مور پلار څه خلاص د اولاد اوس ماته توجه ده وای دا مور پلار په خپل باندې چې د الله او رسول صفاتونه کوي لا اله الا الله سوای الله سبحان الله الحمد لله الله تعالی سوای وای ورځ ما وای زه قیامت څه راولم وای قیامت به هغه ورځ راولم چې د ماشوم په زبان باندې الحمدلله شریف هم نه وي د کلي په ژبه باندې الحمدلله ونه ویل کېږي الحمدلله شریفه داسې سړیان ختم شي چې خپلو ماشومانو ته داسې انسان ماشوم په دنیا کې نشته دی چې په الحمدلله په ژبه باندې راوړي چې په کومه پورې د چینیانو په ژبه باندې الحمدلله شریف وویل الله تعالی وایي زما حمد ثنا هغه پورې وایي قیامت نه راوړي نه راوړم حساب کتاب نه درسره کوم نه مې راغواړم خپل حساب کتاب بیا دغه مکالمه به کې دا ورته په خپل نه د زوی به داسې تربیت ورکړي 5 کلو بعد دغه زوی به بیا دا رقم کوي د قرآن او د حدیثو وهغه سبقانو ته او د دیني مدارس ته د دیني مراکزو ته هغه ځینې به یې په ناس باندې وي د قرآن مجید زده کړه په هر انسان باندې واجب کله انسان قضا شي قرآن مجید نه کې زده یا د امام نه وجه څخه چې موږ امام نه ولې یا له لرې وجه څخه چې موږ ډېر چپ دی پراته انسان هر نه برابر ده وای دغه انسان خو بې انتها غاړه باندې چې ورځ په محشر به الله تعالی دې شي حساب دې چې د کور د مسجد امام یې وي یا په خپل محله او په خپل علاقه کې مدرسې وي دیني مرکزونه وي هغه باوجود د اولادو قرآن مجید نه وي هغه باوجود د اولادو سارنه یې زموږ نه وي ورځ په محشر به الله تعالی فرمایي وجود دې چې ډېر سخت حساب ورکوي نو دا د مسلمان دنیا په اسلام کې د نوتلو لاره کافر خو ما په شروع کې وایي کافر چې کوم راځي اسلام داخليږي څه ورته وایي ورته غسل وکړه چې غسل یې وکړه سپینه صفا جامې په واغونده یا دغه صفا جامې په واغونده او ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد وخت په اسلام کې داخله الله تعالی سنت عمل کړو الله تعالی په نفاق و چې مسلمان خپل مسلمان په اسلام کې داخلي څنګه داخلي دغه مرحله دا کارونه په ځان کې تاسو حالات په ځان کې راځي رزق روزي ګټنه دا په انسان واجب د فرض دا نه چې تجارت باندې کوي دا نه چې کاروبار باندې کوي هر کار وکړي دنیا یو کار نه من یو کار د کوم نه منسي سوای لا هغه کارونه چې هغه چې بازي خپل کول لکه زنا لکه شراب لکه بدعت لکه کفر لکه شرک لکه قناعت کول کمی دو کارو څخه مناسب نو تجارت میں جائز ہے تجارت
بلکہ صرف دمرہ چیزا تا اللہ و رسول تاکہ زین کی صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوستان دا داسې حالات کې له ځینې وباسي دا داسې مرحلې دي په هر انسان باندې تېر شوي دي دا اوس را روان څوک به نیکه وي څوک به پلار وي څوک به اوس له عبادت لارې کې جوړې شي بل څوک نیکه دي ځین تېر شوي فارمسیان یې پرې دغه راوړي څوک پلاران یې ځین تېر شوي دي را روان اولادونه خدای ورکړل هغه یې دغه رقم او چې څوک اوس هغه پلارونه جوړوي دغه مرحلې ورسره خیال کوي که اولادونه مثال یې غواړي بل محترم دوستان وقت رسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای الله تعالی له یو څو شیانو شرمېږي الله تعالی له یو څو شیانو شرمېږي اول شی وایي زما بنده چې ګناه وکړي مثال غلا یې وکړه بدعت یې وکړه زنا یې وکړه شراب یې وڅښي فنات ټول کمې وکړه یو بل داسې کار یې وکړه وایي بیا چې دغه زما بنده و ما ته وزاړي و ما ته داسې لاس پورته او وما ته دا ګناه ووایي یا الله لما دا ګناه بیان الله تعالی وایي داسې شرمېږي دا انسان دا ګناه وکړي بل الله تعالی وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی یو بل شي هم شرمېږي وایي چې دا سپین کار دی سپین ویښته په ژیړې دا پخوا نه ول دا په انسانانو کې نه ول دا د ابراهیم علیه السلام دا اول انسان ابراهیم علیه السلام چې په ژیړې کې دا ویښته سپین راغلی ابراهیم علیه السلام چې په خپله ژیړې کې ویښته سپین ولري الله تعالی وایي چې الله دغه شي الله تعالی ورته ویلي دا ستا زینت دی دا ما تعالی درکړی دول زیاتې کړه الله تعالی د خدای ورته دا زما ژیره ټوله زیاته کړه سپینه کړه بیا ځکه د انسانان ټوله شیطان سپینې شي اوس الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي په سپینه ژیره کې انسان تا د دعا وکړي چې الله تعالی دغه دعا غواړي وایي الله تعالی وایي دا سپینه ژیره شرمېږي زموږ انسانان یې خري یا کافي یا رنګوي محترم دوستان هر هغه کارونه په ځان کې راوړاست چې الله تعالی ورته په خوشحالي کېږي هغه کارونه په ځان کې مه راوړئ چې شیطان ورباندې خوشحاله کېږي ورځ په محشر به مو پریشانه یاست دا جان هم خطا فیستله سامان در په دره خاک په سر لیونی یو خوا نه سمېږي هغه جان به بیا شرمنده الله مخوله الله تعالی ټول د هدایت په صراط مستقیم وشي الله تعالی ومن ټول ته هغه لار رانیسي چې هغه د رب د رسول رضامندي پکې شي الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت شر ما قضيت لي ولا تبارك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت يا إله الرحمن الصمر على الإسلام طول من يحفظ الرحمن تمام على الإسلام مسلمان يا إله الرحمن الدنيا والدين الذي قبرنا جنات بوجوده شرور يا سمون الذي فرحال بين راس يا جل جلاله زاد فرمج من يخلص الصفة الرحمن يا إله الرحمن إن شاء الله نیک صالح اولادونو نصیب کې چې اولادونو سره فرمانه سره لمر د هدایت صراط مستقیم ته وشي یا جل جلاله ذاته هغه یارو په نصیب کې چې ستاسو ځامن دي پکې شي ورسره محشر مستقیم مرتج ستړي مدري ورسره محشر د قهر په نظر مرته ګوري یوم تم پیغمبر علیه الصلاه والسلام یا اله الرحمن ورسره محشر د قهر په نظر مګوري یا اله الرحمن څومره مسلمانان دي خصوصا د فلسطین مسلمانان د مقدس مسلمانان شاوخوا نور مسلمانان زیریږي په دغه یا جل جلاله ذاته د ټول پر حال باندې رحم کوي د ټول پر حال باندې رحم کوي جل جلاله ذاته د ټول مسلمانانو په منځ کې مینه محبت پیدا کړي اتفاق پیدا کړي اتحاد پیدا کړي یا جل جلاله ذاته خصوصا پاک بردار مسلمانان بیماران په کورو کې په حاضر مجلس کې په هسپتالو کې ټول شفای کامله عاجله د امام نو څخه کې جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله